صحیح کم ځای نه دی جی سبق وعلیکم السلام درس کوم بسم الله الرحمن الرحیم کم ځای نه دی جی قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انی بیشکد چه مخاف یریگم ان عصیت ربی کچرتمانا فرمانی اکر در اخپل عذاب یوم عظیم عذاب دور دلوینا محترمو دی آیت کی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تا خطاب کئی چه اے دا اللہ حبیب دیتا اوایا چگوله دا اللہ تعالی پا قانون کی چاہتا چوٹ نده ملو اللہ تعالی دا سنده چگینی بس یو انسان کا عرص کئی بنا اللہ ہر انسان سارا با حساب کتاب کئی خوا نلوم بی مسئلہ انی اخاف ان عصیت ربی دا اللہ پیغمبر گوارے اللہ تڑیر محبوب دیخوا گوارے دلتا کہ اللہ قانون ذکر کئی کہ دا اللہ حبیب دیتا اوایا کچارتا ما دا اللہ دا حکم خلاف ورزی اکڑا کنا نسبی عذاب یوم عظیم دا اغیلوی رضی دا عذاب نگوارے یریگم خوا قل وتو اے نبی علیہ السلام اللہ دا اللہ تعالی اعبدو بندگی کوم زو مخلصا خالصا ان کی لہو دی اللہ تعالی پارا دینی عبادت زماب فعبدو بندگی کوئی تاسو ما شیطم آچخ و خوستاسو من دونی ما سوا دا اللہ تعالی ناب قل وتو اے نبی علیہ السلام ان الخاسرین الذین بشک تاوانی ان خلقتی خسروا انفسهم چه نقصان کرده د خپل ځانونو و اهلیهم او اهل عیال خپل یوم القیامت د قیامت پر ځکه لوی نقصان دا دی کنه چې کافر با د جنت هغه بوی بم نه محسوسوي نو خپل نقصان هم کړی دی او د خپل اهل عیال هم نقصان کړی دی نو د خپل اهل عیال نقصان دا دی کنه چې هغه اهل عیال هم په عقاید کفریه او په عقاید شرکیه او اخته کړی دي د جنت نه محروم کړی دي اللہم دا دی دا پارا ٹک تے واہلیہم اہل عیال دا یوم القیامت دا قیامت پر علا خبردار ذالک دا هو القصران المبین دا قطاوان خکار دے لہم دا دی دا پارا من فوقم پورتر دینا ظلل اغسور بی من النار دسو دا جہنم دا اور ومن تختہم اولاد دینا ظلل اغسبی اگر فرش دا اور بیخا ذالک داب یخوف اللہ یروی اللہ تعالی بھی پدی سر عباد و بندگانو قل راب یا عباد ایدما بندگانو فتقونی او یریگی تاسو اوسانو ساتی بترک اخلاق الکفریتی و اعتقاد الکفریہ زان گولے دا کفر دا عقائدو نبچ کئی خواب والذین آخلق نجتنبو چدان بچ کئی دی الطاغوتا دا تابداری دا شیطان ناب ان یعبدوها دا چی بندگیو کی دی وعنابو الاللہ راجی کی گی اللہ تعالی طرف تا لهم البشرا دی دا پار خوشخبری دا پبشر عباد پزیر ورکت بندگانو تاب الذین آخلق یستمعونا چی اوریدل کی دی القولا اغا خستا خبر اللہ مطلب تینا ایمان دیخوا مطلب تینا لا الہ الا اللہ دی نو فیتبعونا تابداری کی دی احسنہو دا بہتر دی مطلب تینا سدی دا دق عقائد دا اللہ تعالی دا توحید چکم عقائد دی کنا نو دی پسی دا خپل اعمالو دا اصلاح کوشش کی اولائک الذین دا خلقتی ہداهم اللہ چی ہدایت کردی تا اللہ تعالی و اولائکم دخ خلقهم اولو الالبابم دخ خلق سری عقل مندی چی کم خلق اغا دائمی فائدے غورک لخا افمن آیا ہرا سوک حقا چی ثابت چوی دالی پد بندی کلمت العذاب خبر دا عذاب اپا انتا آیا ایتو تنقیدو بچ کے ان کے من آغا چار را فی الناری چی پا اور دا دو دخ کی دے نو دا اللہ حبیب تیم نشی بچ کو لے کے یو سڑے کافر دکھا لیکن الذین لیکن خلقنا اتقو چیزان ساتی رچانا
د شرک نه، د عقاید کفریو نه، نو د تقوا ربهم چې ځان ساتي د شرک د رب خپل نه یا یریږي د خپل رب نه. لهم د دې دپاره غرفن بالا خانې دي من فوقها پورته د دې نه غرفن بالا خانې مبنیتن جوړ کړی شوي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار ولاندې د اونو د دې نه نهرونه. وعد الله وعده د الله تعالی ده لا یخلف الله خلاف نه کوي الله تعالی المیعاد د وعدې خپلې. الم ترى یا نګورې ته ان الله چې بېشک الله تعالی انزل من السماء نازلوي د جانب اسمان نمان باران فسلکه پس داخل کی دی لرا ینابیع فی الارض فاغی مسامود د ځمکه کې ثم یخرجو بیا راوباسي بی پدی باران سره زرعن فصلنا مختلفا الوانو چې مختلف رنګونه دي ثم یهیجو بیا وګرځي دی لرا فتراه پسوینی بتدی لرا مصفرا زیړ ثم یجعله بیا وګرځي دی لرا رکا حطاما ریذا ان فی ذلک وشک پدی مذکور کی لذکر نصیحت لأولی الالباب د پاره د عقلمندو خلقو. نو چې څنګه الله تعالی دا باران نووري او د دین الله تعالی سکی دا غیاګان را اوټو کوي نو چې څنګه په دې غیاګانو باندې دا مختلف حالات راځي دغه څه په دې انسان باندې به هم مختلف حالات سبي نوجوانی دا ځواني دا بوډاواله دی او بیا د دنیا نه رخصتی ده بیا د دنیا نه رخصتی ده. نو دغه څنګه د دې غیاګانو د دې فصلونو یو وخت مقرر دی کنه نو دغه څه الله تعالی په نسبت باندې د دې انسانانو د پاره یو وخت مقرر دی. افمن آیا هر څوک شرح الله چې کولاو کې الله تعالی صدره سینه د الاسلام د پاره د اسلام په هو فسوی بده علی نور په ورنا باندې مر ربی د جانب د رب د جناب پویل پس هلاکت تل القاسیه قلوبهم د داس خلق د پاره چې سخت شوی دي جوړونه دی من ذکر الله د قبل ول قران د الله تعالی نه اولئک دک خلق فی ضلال مبین دی په گمراهی ښکارا کی. الله تعالی چې نزل نازل احسن الحدیث بهترین کلام کتابا یو کتاب متشابهن چې متشابه ده مثانیا بار بار ذکر کړي شوی ده په دې کې احکامات او وعیدات او وعدیخه تقشعر چی یریگی منه ددینا جلود الذین سرمن دا خلقو یخشون ربهم چی یریگی در اقفلنا. مطلب تینا سده اگا غون پی زگ شی چی کل دا اللہ تعالی دا عذابونو تذکرو شی کنا کل دا اللہ تعالی دا غصی تذکرو شی نو دخ خلق سشی دخ خلقو باندی دا یری اگا آثار کار شی نو تقشعر مطلب چې کله په انسان یره راشي کنه نو په دې انسان دا ویښته ودرېږي نو دقې نه تعبیر په تقشعر سره شوی دی. ٹھیک شو جی. ثم بیا تلینو نرمشی جلودهم سرمن دی وقلوب مورون دی الى ذکر اللہ ذکر دا اللہ تعالی تانو نرمی دل پمانا دو منلو سرا دا اللہ حکم منلو تا دا اللہ دا کلام منلو تا دی تیار شیخا. ذالک داب حد اللہ ہدایت تا اللہ تعالی دی یهدی ہدایت کی بھی پدی سرا من یشاوا چاہتا چوک والی اللہ تعالی ہر چاہتا نا دا اللہ تعالی کلام پدی بندگ وارے اللہ تعالی ہر چاہتا رہنمائی نکی خوا. ومن يضلل الله وچاله چې گمراه کی الله تعالی فما له پس نه بوي د پار من هادن سوق رهنما. افمن آیا هر سوق یتقی چې دفقی بوجهه پخپل مقصر سو العذاب بد عذاب یوم القیامت د قیامت پرز کمن آمن پشان د هغه چا د چې ایمان راوړ دی الله وینا چرمنا ځکه د کافر چې کوم دی کنه د کافر د پاره الله تعالی په جهنم کې چې کوم عذاب مقرر کړی دی کنه نو علما ذکر کوي وای د انسان کوشش دی چې د بدن نور اعضاء چې څومره کنه نه دی که په هغې باندې تکلیفي خو دې کوشش کوي چې زما دا مخ محفوظ وي زما دا مخ محفوظ وي ځکه د دې انسان پہچان چې کیږي کنه نو دا پدې مخ باندې کیږي نو دې کوشش کوي چې زما دا مخ محفوظ وي خو چې کله د قیامت پرز جهنم کې دې پروتي کنه نو چې دا نور اندامونه سوځي دی به خیر دی یاره دا مخ وته مخامخ کوم چې دې نور اندامونو ته ملک سکون ملو شي دې نور اندامونو ته علما ذکر کوي دومره سخترین سزا بد الله تعالی د تور کوي چې دې بخپل مخ مخامخ کوي خو کوشش پکې چې لک دې نور بدن ته سکون ملو شي
وقیل او بویل چې للظالمین د پاره د ظالمانو ذوقوا سکی تاسو ما سکنتم چې وی تاسو تکسبون کونکي کذب الذین تکذیب کړه خلق من قبلهم چې مخکې د دینو فاتاهم العذاب پسرا لدی څخه عذاب من حيث لا يشعرون داسې سمت نه چې دی ته پته نه وه فاذاقهم الله پسوس کو دی ته الله تعالی الخزي رسوی په الحیات الدنیا په ژوندۍ دنیا کې والعذاب الاخرة خامخ عذاب د آخرت چې اکبر لوی دی لو کانوا یعلمون کاش که چرته دی پوی دی نو څه چل به کو د قیامت تر ورځې نه به انکار نه کوخه ولقد په تحقیق سره ضربنا بار بار بیان کړي دي مونږه للناس د پاره د ټولو خلقو فی هذا القرآن په قرآن مجید کی من کل مثل هر یو نوع د مثالونو لعلهم یتذکرون د دې د پاره چې دی نصیحت قبول کی قرآنا قرآن عربیا په عربی ژبه کې غیر ذی عوج چې نه دی هغه اعتراضون والا نه دی اړون کې لعلهم یتقون د دې د پاره چې دی ځان وساتي د شرک نه عوج څه ته ویل کیږي علماء کرام ذکر کوي عوج ویل کیږي هغه ته چې د خلقو د پاره د گمراهۍ سبب ګرځي غیر ذی عوج نه دی دا قرآن چې په دې سره خلق گمراه کیږي نه بلکې هدایت په موميخه وشوي تاسو ضرب الله بیانی اللہ تعالی مثلا مثال رجلن دیو انسان پیہی پدی کی شرکا او ډیر شریکان وی متشاکسون مختلف ورجلن یو سړی سلمن چسوی خالص وی لرجلن د پار دیو انسان هل یستویان مثلا برابر دي دا دواړه په مثالونو کې الله تعالی دلته کې مثال ذکر کوي د مؤمن او د کافر نو کافر چونکه د مختلف بوتانو د اغي د پوجا پاٹ عقیده ساتي دی وی چې دا تمام بوتان چې څومره دي کنه دی وی دی د عقیده عبادت مستحق الله تعالی وی ګور هغه انسان چې د غنو کسانو نوکر وي نه دی با د ټول په حقوقو کې به کیمرا ولیکا ځکه چې یو کار پسې اولیږي نو بل به خپکیږي چې بل کار پسې اولیږي دا نور به خپکیږي اوس ها چې یو انسان د یو کس نوکر وي کنه نو بس د هغې یو خبره منل به دی پې نو بس چې هغې کم پللیږي هغه ترنه څه کار اخلي نو بس دا خپل مالک پتې خوشحالیږي نو الله وایي دقسې د دې مؤمن مثال دی چې دی هر څه کوي دی فقط صرف د الله دپاره کوي او د دې نورو خلقو دا چې کمې عقیدې دي که نه نو نه څه دی نه به تې الله رضا شي نه به تې بوتان رضا شي او نه به تې مخلوق رضا شي الحمدللہ تمام تعریفنا اللہ تعالی لردی بل اکثرهم بلکہ اکثر دینا لا یعلمون نپوئی پر تفصیلات دو قرآن انکا میتون بے شک توفات کی دن کے و انہم بے شک دی میتون دی مریدن کی دی بسوی پیغمبر علیہ السلام متعلق پیدا خبر کولا وی دا محمد تی دی وی دی تلغن تک صبرو کی صلی اللہ علیہ وسلم وی دی اسم یک یو دی ورستو اولاد دی کم در حقا اون چلی دو نسل مقی نارین اولاد نشتے بس چه دی وفات شی نعوذ باللہ کنا نسو چل بوشی بس دا میشن دا طریقہ دا دین ارس با ختم شی خواہ نو اللہ تعالی وی خواہ دا اللہ حبیب چی دی ستاسو دا وفات انتظار کئی نو ولی دی پا دی دنیا کی دا اسیدو ٹیکا غستی دا ولی دی بجوندی اللہ تعالی وی دی باندې خم مرگ راتلو والا دی نو دستا د وفات نمخ کی د خپل مرگ غمو کی خوا ٹھیک شو جی وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دِي چِدِي مَيِّتُونَ مْرِدُونَ كِدِي ثُمَّ بِعِنَّكُمْ بِشَكَ تَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دا قیامت پرز عند ربكم پنیز درب تاسو تختصمون مباحثیب کوئی سچل وی بیا بطول دا اللہ تعالیٰ پا بارگاہ کی پیش کی گئی خواہ پمن اظلمو پسوک تی دیاد ظالم من دا اغا چاناب کذب علی اللہ چی دروغی اتلل پا اللہ تعالیٰ باندی وکذبا تکذیب کبی صدقی اغد رختیری کلام دا اللہ تعالیٰ وکذبا بصدقی اے بالقرآن صادقن چی رختین کلام دیکھا از جاہو ورکل چرال د سخاب علیس فی جہنم آئند پا جہنم قیمت ونٹکان للکافرین د پار د کافرانو والذین خلق جا چرال د سخاب بالصدقی اگر رختین قرآن وصدق به او سچلیو کو تصدیقی کپدی سرا رختینی وگن دی لرا اولائک دق خلق هم المتقون دی زان ساتون کی دی شرک ناب لهم دی دا پارا ما آسر یشاونا چی غواری بیدین درب بین پنیز درب دی ذالک داب جزاء المحسنین بدل دنے کو کارو دا لیکفر اللہ دا چلی رکی اللہ تعالی عنہم دینا اسوأ الذی بد عملون اغا عملو چی کون کیو دی
ويجزيهم دا چې بدل ورکړي دي ته اجرهم د اجر د دی باحسن الذي د قسط عملون هغه کانو چې دي عملون عملونه کوونکي. ځکه علما ذکر کوي کنه یو انسان چې ایمان وړی دی ځان سره چې ایمان وړی دی نو دی به یو نه یو ورځ به الله تعالی دی د جهنم نه راوباسي او جنت ته به داخل کړي. د دې په مقابله کې کافر د کافر د پاره همیشه د پاره جهنم دی دی به چرم د جهنم نه راوځي. الیس الله وای نه دی الله تعالی بکافن کافی عبدو د خپلو بندګانو د پاره ویخوفونک یری دی تعالی را بالذین په بوتانو هغې سره من دونی چې ما سوا د الله تعالی نه دي. ومن یضلل الله واچاله چې ګمراه کړي الله تعالی فما له پس نه وي د پاره من هادن څوک رهنمایي کوونکی. ومن یهد الله واچاته چې هدایت وکړي الله تعالی فما له پس نه وي د پاره من مضل څوک ګمراه کوونکی. الیس الله وای نه دی الله تعالی بعزیز غالب ز انتقام بدلی اغستونکي د کفارو نه چې څه کوي د الله تعالی د ذات ته د شریک او د ولد نسبت کوي. ولئن سألتهم کچرته ته تپوس کې ردینا من خلق السماوات چا پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکې لیقولن الله خامخ او بوي چې الله تعالی قل وتوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام افرأيتم خبر راکی ماتا ما دعا ستدعونا چه بلی تاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا تنکرون کفایته لحوائجکم نو چه تاسو دا منئی چه زمکا و اسمان اللہ پیدا کردی دی نو بیا دا دین انکار ولی کوئی چه ستا حاجتون طول اللہ پورا کئی حالانکہ دغخم اللہ کئی تکس بجی ان ارادنی اللہ کچرت ارادو کی اللہ تعالی ما تبدرین دا تکلیف رسولو حل ہن کاشفات درہی آیا سوکشتے لری کون کے دق کی تکلیف لراب او ارادنی چه ارادو کی ماتا برحمت دا خیر دا رسولو حل ہن ممسکات رحمتی آیا شسوک بندون کے رحمت اللہ تعالی لراب نو نشتے نو نسوک خیر رسون کشتے کا اللہ بن کی او نسوک شر لری کون کشتے کا اللہ اگواری خواہ. فقل وتوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسبی اللہ کافی دے دما دا پار اللہ تعالی بالمال والبدن والاولاد والامور كلها پټولو کارونو کې دما د پاره الله کافی دی علیه پدی الله تعالی باندې یتوکل المتوکلون بروسه دی کی بروسه کون کی. قل وتو نبی علیہ السلام یا قوم ما يعملوا عمل کوي تاسو علی مکانتکم پخپل دین باندې انی عامل بشک عمل کون کې بسوف تعلمون پذر د چتا سو تب پتو لګي من چې سوک تیا کسیاتی چرادی د سخاب عذاب انداس عذاب یخزی چرسوا کئی دلراب. اللہ تعالیٰ پا دی کفارو بندی عذاب را اولیگ پا بدر کی نو اویائی تینا مردار کللخا او اویائی قیدیان کللتینا ویحلو او راضی علی پا دباندی عذاب مقیم عذاب دامی شو سیدو انا انزلنا بشکنا دل کرد منگا علی کل کتابا پتا بندی کتاب لناسی دا خلق دا پار بالحق دا پار دو ظاہرولو دا حق فمن احتدا پسرا چاچے ہدایت حاصل کو نفل نفسی دا ہدایت پا مفید وی دا پار دا نفس دو ومن ضلا سوک چی گمراہ شو نفعنما پس بیشک خبر دا عذاب یضل علیہا وبال دی گمراہی با پد بندی وما انتنی تعلیم پدی بندی بی وکیل سزم دار دا اللہ حبیبا بس تا پسیم صرف دا اللہ قانون رسول دی دیتا باقی کدی منی نو فائدہ اخپل دا او کنی منی نو نقصان اخپل لخا. نو ربط دا رکو دا مخ کی رکو سردا دے چی پا مخ کی رکو کسی دے بیان دو عذاب دا قیامت کشو نو پدی کی بیان دو موت کی گی خوا او خلاصہ دا رکو سدا نفی دا شفاعت قہری چی کم سڑے دا پدی کپر او دا شرک پا حالت کی لڑکنا نو دا پا حق کی با یو نوع دا مخلوق دا اللہ پا بارگاہ کی شفاعت نکی خوا. اللہ تعالی یتوفى الانفسو چی قبض کی روحنا حین موتیا پا وقت مرگ ددکی واللتی اغا لم تمت چن نمڑیگی فی منامها نسکی پا خوب ددکی واپس قبض کی روحنا ددی عارضی طور سرا نیو مسئلہ دادا کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چی النوم اخ الموت دا خوب چی کم دے کنا دادا دے مرگ سے دے رور دی. ذکا علماء وی کنا وی چه سنگا پا دی مرگ کی دی انسان روح قبض کی گی دک سے دی خوب پا حالت کی دی انسان دا روح چه کم دی کنا
دا د دې بدن نه وزي. نو علما ذکر کوي وای بعضی اوقاتو کې د دې ارواح د یو بل سره ملاقات کیږي تا نو د دې ارواح چې یو بل سره ملاقات وشي کنه نو اکثر خلک وای یاره پلان کې می خوب کې لیدلو پلار می لیدلو مور می لیدلې وا رور می لیدلو پلان کې سره می ملاقات شو. حقیقت کې دا د دغه ارواح ملاقاتي ښا ٹھیک شو جی. نو د دې ارواح ملاقات چې وشي کنه نو انسان داسې محسوسوي لکه چې مخامخ په سترګو لیدلی. ٹھیک شو جی خجی. نو علماء کرام ذکر کوي وای روح یو هغه چې د مرګ په وخت کې قبض کیږي دغه روح د دې واپسی بیاني. بل قبض د روح هغه چې عارضی قبض کیدل وي چې بس پاسي چې کله را بیداریږي کنه نو دغه روح د انسان بدن ته واپس راځي. نو ځکه علما ذکر کوي کنه وای تاسو چې یو سړی د خوب نه پاسوي نو داسې په هیبت او په یره کې مه پاسوي. ځکه کیدای شي چې په دغه ټیم کې د بدن ته د روح هغه ترسیل په ښې طریقې سره ونشي نو د ده به څه وشي مرګ بې واقع شي. نو ګورې داسې په هیبت او داسې په یره باندې داسې چې کوم نه هغه پاسول نه دي پکار. نو اکثر سي زمونږ د تبلیغي ملګري چې کله د جماعت والا امیر صاحب چې کله دا ملګري پاسوي کنه نو یا یې څه کوي یا به لخپې چاپې کوي. ٹھیک شو جی. یا چې کم در هغه راشي یا بل سر چاپی کوي نو بس صحیح دی چې کم در هغه په مزه مزه باندې را بیدار شي. بهترینه طریقه هم دغه ده خو دغسې به څوک کوي ښه جی. فیمسک التی پس ایثار کې هغه روحونه قضا علیه الموت چې فیصله کړی شي په د باندې د مرګو ویرسل الاخرى رالیږي دا روحونه الی اجل مسمى تر یو نیټې مقررې پورې. ان فی ذلک بشک به دې مذکور کې لایات نشانې دي لقوم دپاره دا قوم یتفکرون چې غور و فکر کوي په قدرتونو د الله تعالی کې. ام اتخذوا ونیسل دي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه شفعاء سپارشان. قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولو كانوا وگر کچرتوی دی لا یملکون اختیار لري دی شین د سسید ولا یعقلون او نو عقل لرون کی. قل وتو نبی علیہ السلام لله لپاره د الله تعالی الشفاعت اختیار د شفاعت ته جميعا ټول پټولا الله به اجازت ورکي. نو د الله په اجازت باندې به پیغمبرانم شفاعت کوي او اولیاء هم شفاعت کوي او علما هم شفاعت کوي. خو چې د چا په حق کې د الله د طرف نه اجازت یې ګوري. ٹھیک شو جی. والله د دې الله تعالی د پاره ملک السماوات بادشاہت اسمانونو دی ولار دی د ځمکې ثم بیا الیه دغه الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو ټول به واپس کولای شئ. و اذا کله چې ذکر الله یاد کړی شي الله تعالی وحده یوازې نو اشمئزت قلوب الذین نو متنفر شي جنون د خلقو لا یؤمنون چې ایمان نه راړي دی بالآخرت په بدلی د آخرت باندې. و اذا ذکر الله ورکله چې و اذا ذکر الذین و اذا ورکله چې ذکر الذین ذکر کړی شي د خلق من دون چې ما سوا د الله تعالی نه دی اذا هم ناگهانوی دی یستبشرون خوشحالی کون کی پدی باندې. الله وی کنا وی چې کله د الله د وحدانیت ذکر راشي نو دا پدی باندې لکه د ټوپک ګولۍ لګي ښا. خو چې کله د دې بوتانو تذکره راشي نو دای دا غوګونه داسې وګد کی چې وا څومره خوند وکړو څومره خلګي پدی باندې نو خجی. قل وتو اے نبی علیہ السلام اللهم اے اللہ فاطر السماوات پیدا کون کے اسمانون والارض د ځمکې عالم الغیب علم لرون کے پپټو سيزونو و شهادت پخکار باندې انت تحکمو تو فیصلہ کون کے بین عبادک پما بین د بندگان استا کی فیما پاس کی کانو چودی فی پدی کی اختلافون اختلاف کون کی. ولو ان للذین کچر د پاره د ای خلق ظلمو چې ظالمان دي ما اغسوی فی الارض چې پزمک کی دی جميعا طول مالونا ومثله معود دی پمثل نور لفتدوا به پپیدیا کی ورکی دی لراب. الله تعالی دلته کی قانون ذکر کوي چې ګوره د دنیا د دې مال اهمیت ستاسو په نسبت باندې شته خو الله د الله په نسبت باندې د دې دنیا د سيزونو څه حیثیت نشتا. د الله تعالی په نسبت باندې چې کم کرنسی دا قبليږي کنه د الله په نسبت باندې قابل قبول کرنسی دا نیک عمل له. نو خپل ځان کچر ته په الله باندې بخل غواړي د الله د عذاب نه کچر ته خپل ځان بچکول غواړي نو د پیسو په ځای باندې عمل له ترجیح ورکړي. دا مضمون دی دلته کې.
لفتدو به کچرت دی پیدیا ورکی پدی سراب من سوء العذاب بد عذاب یوم القیامت د قیامت پرز نشتل وی ما تقبل منهم ددن بقبول نکړي شي. نو علما ذکر کوي کنه و یو خبر خدان لا محاله چې د دنیا دا ټول سيزونه دي د یو انسان شي او بیا کچرته داسې شیم چې دا ټول سيزونه د یو انسان ته ملو شي کنه او بیا دغه سيزونه الله لور کوي الله وی ددن بدخ کسیس قبول نشي او نه بده د الله نه پدی باندې اخلاص شي. ٹھیک شو. وبدا لهم دائر بشریتاب من الله د جانب د الله تعالی نا ما اغسلم یکونو چنو دی يحتسبون چی گمانو نبی کول سبی اغا سزاگانی. وبدا لهم دائر بشریتاب سیاتو بدی ما اغس کسبو چی کون کیو دی وحاق بهم نادل بشی پدی سراب ما حاذاب بهی چی بدق کی عذاب پوری استازیون چی دی بٹو کی کولی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ارکل چورسی انسان کافر تا ضرن تکلیف دعانا نبلن کئی منگتا ثم بیا اذا خولنا ورکل چی ورکو منگتا نعمتا راحت مننا دی جانب دمنگناب قالن ویدی انما بیشک خبر دادا اوتیتو را کل شوی دی ما تدا نعمت علی علم پخپلی پوئی سرا بل ہی بلکہ دا فتنة آزمائش ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دا خلقنا لا علمون نپوئیگی. نو بل ہی حبت النعمتی دا اللہ دا طرف دا نعمت تا ملاوی دل ندے دا آزمیخ تگوارقا اللہ امتحان کئی. نو ذکا زمانگا استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بفرمائل کنا وہی کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے اور کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے. چالے ورکی نو آزمائش پہ کئی او دا چانے واقعی نو آزمیخ پہ کئی. ہوئی گئی تاسو نو ورکلم امتحان اغستلم امتحان. نگوارے دی دنیا پا دی ملاوی دو بم منگا تاسو جے کمدن حقزان کی با غرور و تکبر نہ پیدا کو او پا اغستو باندے بگوارے اغستو باندے با ناومیدی نہ کو گوارے خجی. ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون نپوئی قد پتا کی سراب قال هل لدینا وینا کرد دی خبر ای خلق من قبل امچمق کردینو سوکو قارونو فما آنا پس دفنکانهم ددینا ما غمال کانو چیودی یکسبون جمع کون کی دی مال لراب. نو قارون سخڑیر مالو نو دا بسوی وی دا مال چوی ما تمیلو دی وی دا زما دا دی علم کیمیا پا برکت پاندے حالانکہ اللہ مال و تا اللہ ورکڑو دا علم کیمیا خود سرمخ کی موا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پا مجلس کے بناستو نما در طویلیو شاہ منصور بابا جی بوی کنا وی قارون چکل خوارو مدام برو جدارو مکی بسو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دیخوا کے بناستو نو وظیفی بے کولی او اعمال بے کول نفلون بے کول خو چکل اللہ مالدارک کنا نو اول حملے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ عزت پندے اکڑا. نو دا انسان نیچر دا دے چی دے کلا اللہ تعالی شتمن کی کنا نو دے پا دیندار خلقو چی کمدن اگا ٹارگیٹ کئی بیا دیندار خلق ٹارگیٹ کئی او دا دین سرا دا دیندار خلقو سرا دا پجڑک نپرت پیدا شی. ٹھیک شو جی کم دے جی پاسابهم پسورچ دیتاب سیئات و سزاگان ما دا آسک سبو چکون کیو دی والذین خلق ظلمو چی ظالمان دی من هاولائی دی خلق دی مکی والونا سیصیبهم درد چوبر سی دیتاب سیئات و سزاگان ما دا کفر کسبو چکون کی دی وما هم ندری بمعجدین خلاصیدون کی دا عذاب دا اللہ تعالی ناب اولم یعلمو ویدیت پتنشتے ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی یبسط الرزقا پر حقی رزق لرا لمن دا پاردا چایشاو چی غواری ویقدرو او تنگیرا ولی پد بندی ان فی ذالکا بیشک پدی مذکور کی الآیت نشانی دی لقوم دا پاردا قوم یؤمنون چی ایمان نورن کی پا وحدانیت اللہ تعالی قل وتو اے نبی علیہ السلام یا عبادی الذین ایذما بندگانو اغا اسرفو علی انفسکم کتاسو زیادے کردے پخپن نفسنو بندے لا تقنطو من امید کی گئی تاسو من رحمت اللہ دا رحمت اللہ تعالی ناب نو ربط رکو دا مخی رکو سردادے چی پا مخی رکو کی بیان دا منکرین اشو نو پا دے رکو کی ہم بیان دا منکرینو خلاصد رکو دادا چی اعلان النجات للمخلصین فی العبادتی چی کم خلق دا اللہ تعالی عبادت پہ اخلاص سرکی کنا نو اغی دا پارا دا نجات اعلان او دا مقابلینو دا پارا بیان دا حلاکت خواہ
لا تقنطوا من امید کیږي تاسو من رحمت الله در رحمت الله تعالی نه ان الله بشک الله تعالی چې یغفر الذنوب بخون کې د ګناونو د جميعا ټول لرا انه بشک الله تعالی چې هو الغفور الرحیم د الله تعالی بخون کې او رحم کون کې دی وانيبوا رجوع کی تاسو الى ربکم پر رب طرف تا واسلموا له تابعداري کې دی الله تعالی د پاره من قبل مخکره دین ایاتکم العذاب دا چې راشي تاسو عذاب ثم لا تنصرون نو بیا بستا مدد نکړی شي د عذاب او د مرګ دراتلو نمخ کې چې توبه وباسله کنه الله به دې معاف کړي خو که چېرته د عذاب او دراتلو د عذاب او د مرګ دراتلو نه مخکې د توبه ونه واسله نو د عذاب او د مرګ په وخت کې بیا توبه نه قبلېږي ښه ټیک شوه جي ثم لا تنصرون بیا بس تاسو مدد نکړی شي واتبعوا تابعداریو کی تاسو احسن ما انزل الیکم په بهتر د عمل هغه چې نازل کړی شوي تاسو ته من ربکم د جانب د رب تاسو نه من قبل مخکې د دې نه ان یاتیکم العذاب دا چې راشي تاسو ته عذاب باتة ناڅاپه وانتم لا تشعرون او تاسو ته به پته نه وي نو څه وکړئ فبادروا الى التوبة قبل ان یاتیکم العذاب تاسو توبې طرف ته تلوار وکړئ نو په توبه کې ګوره تاخیر نه دی پکار د انسان نه چې ګناه وشي کنه نو دله فورا توبې طرف ته مخکې کېدل پکار دي ان تقول نفس دا چې اونوي یو نفس یا حسرتا ہے افسوس ته مال رب علامه پاس باندې فرتو چې زیاتې مې کړې فی جنب الله په حق د الله تعالی کې وان كنت بشک ومظلم من الصاحرین د چانا لمن المسخرین فی التوحید والدین چې دین او د الله تعالی د وحدانیت وتبمی توکی کولی او تقول یا دا چې اونوي دی لو ان الله کچرت الله تعالی هدانی دا تکړه ماتا لکنتو خامخاشه بوم من المتقین د پرهیزګارانو نه او تقول یا دا چې اونوي دی حين تر العذاب کم وخت چې دی ویني عذاب لرا لو ان لی کرتن کچرت و زما د پر یو موقع دنیا ته د واپسې نو فاکونا دا چې شمزا من المحسنین د عبادت گزارونه سبب کړو د الله توحید به منلو او دومره عبادت به کړو چې خلقو به کتلیو کا نو بلا حق خبر دا قد پتا کی سرجات کراغل رتا تا آیت ایتو زما فکذبت بها تا تکذیب کړو پدې سرا واستكبرت تکبر دې کړو وکنت بیت من الکافرین دنا شکر کون کو نه د نعمتونو د الله تعالی او کفر کون کی غا ويوم القيامه د قیامت پرز تر الذين بنبت يخلق الرب كذبوا على الله چې دروغ بتړي په الله تعالی باندې وجوههم چې مخونه د دې مسودة سبي تکتور وي نو علما ذکر کوي وای چې کوم خلق په دنیا کې الله تعالی ته د ولد او د شراکت نسبت کوي کنه نو د قیامت پرز با د مخونه به تکتور وي ښا الیس فی جهنم عین د په جهنم کې مسون ټکانا للمتکبرین د پاره دو تکبر کونکو وینجی الله الذین دا چې نجات ورکی الله تعالی خلقتان اتقوا چې ځان ساتون کې د شرک نه بمفازتهم د کامیابی د دی لا یمسهم السوء برسلی تعذاب ولا هم يحزنون ونبدی غم جنشی الله تعالی چې دی خالق کل شیء پیدا کون کې د ار یو چیز دی وهو د الله تعالی علی کل شیء پر یو چیز باندې وکیل سدی نگهبان دی له د دی الله تعالی د پاره مقالید السماوات خزانه د اسمانونو دی بل ارض او د زمکی والذین قال کفروا چې کفر کون کړي بی آیات الله پایتونو د الله تعالی اولئک دک خلق هم الخاسرون هم دی تاوان کون کړي پس سره دنیا کې نقصان دادي چې دنیا کې دایبه د اسلامي مملکت کې اوسېږي نو یا به جزیه ور کوي او یا به چې کمدن حق قتلیږي دا دنیوي نقصان او اخروی نقصان دا دی چې جهنم د دې ځای دی قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افغیر الله یا غیر د الله تعالی نه تامرونی چې حکم کوي ماته اعبدو چې بندگی وکم ایها الجاهلون اے کافرانو د کدی رال کنا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا مسله حل کو دا مسئلہ بھی حل کو وی زمونږ په مکه معظمه کې وی اختلاف ته وی دا خبرې به ختمې کو کنه نو حضور ورته وی څنګه به ختمو وی داسې به وکړو چې یو کال به ته چې کوم نن هغه زمونږ د دې بوتانو عبادت کې او بل کال به مونږ ستا د خدای عبادت کوو نو وی مسله به ختمه شي کمپرومایز به وکړو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم نه د دې د کې خبرونه صراحتا د براءت اعلان وکړو او د الله د طرف نه حکم را لې چې ګوره اے کفارو تاسو سوي چې زه بس تاسو د دې بوتانو عبادت وکم تاسو سوي چې زه د الله نه ما سوا بل چا تخپل تندې ولګم دغه مسله دلته ذکر کیږي ښا ولقد پتاکیک سراب اوحیا وحی کړي شوی دی الیک تا ته اثبات رسالت ته ویل الذین خلقت من قبلک چې مخکسانو لئن اشرکتا کچرت شرک کتاب لا يحبطن عملک خامخا برباد بشي عمل استا ولتكونن خامخا شیبه من الخاسرین د تاوانیانو بل الله بلکې دی الله تعالی چې دی فعبد بندگی کوتو فعبد پماندو وحدو الله یو امنی وکن شت من الشاکرین د شکر کوونکو نه د نعمتونو د الله تعالی نعمت ته الله سدي الله نبوت تر کړه دی نو د دک نبوت ته نعمت قدر وکړه الله عبادت کې ډیرواله وکړه وما قدر الله هذه قدر دانی نه کړی د الله تعالی حق قدره پشان د حق د قدر دانی د الله تعالی والارض وزمکا جميعا طول پټولا قبضته په قدرت الله تعالی کې دا یوم القیامت د قیامت پر ورځ السماوات و اسماننا مطویات غاړل شي دی به یمینی پس کی پلاس پر سم لاس کی سبحانه پاک ته الله تعالی و تعالی برتر د اما دا سن یشرکون چې شریکان جوړی نو یمین ویل کیږي قدرت ته اختیار ته نو مطلب د الله په قبضه قدرت کې د اسمان د زمکی او د قیامت د ورځ دا تمام اختیارات دي ونفخا پوک پوالشی پی سوری پشپیرئی کی نفصعقا پسمڑ بشی منا طول مخلوقات پی سماواتی چی پاسمانونو کی دی ومن فی الارض و چی پسمکا کی دی الا مگر من مخلوقات شاء اللہ چی اگواری اللہ تعالی نپدی بندی با مرگ نرازی لکسو مقرب فرشتی شوی حوری شوی علمان شو د جنت چی کم اسیدون کی دی کنا لکا پا جنت کی خو مرگ شتے ننو ٹھیک شو جی ندات ثم بیان فخا پوک پوال شپی پدی کی اخرى یوزلی بیا نفعلا هم پسنا گہانی بدی قیام والار ینظرون کتن کی یوبلتاب سچل بی اگر دا کفار بخپل رسوائی با پخپل استرگو با دیوینی خواب واشرقت الارض روخان بشیز مکاب بنور ربها فعدل دربستا ووضع الكتاب پیش پکڑیش عمل نامی وجی آراب استیش بالنبین پا پیغمبران سراب والشہدائی پا گواہان سراب وقضی بینهم پیسلب وکڑیش پا ما بین دیکی بالحق فعدل سراب وهم لا یظلمون پدی باندے وظلمون کڑیشی وحفیت او پورا پورا بور کڑیشی کل نفس ہر یو انسان تاب ما جزا دا ساملت چد عمل کڑی وهو عالم و دغ اللہ تعالی خبردار دے بما پاسبان دے عمل چدے عمل کی وسیق الذین پیادل بروان کڑیشی او بشللشی آخلق کفرو چی کافران شوی دی لا جہنم جہنم تازو مراد ڈلی ڈلی حتی تردی پوری پرشتی باور پسی رستی او لکا دا گڑو بیزو بے روان کڑی شڑی بقا لکه چې څنګه د شپنکې د ګړو بیزو پسې رستو روان وي او لختې ورته نیسلي چې کومه پکې اخوا دی خوا کېږي نو را باندې کوي پرې دقسې چې کوم نر هغه دا جهنمیان دې فرشتو به په مخه کړي بس چې کوم یو ته لاس وررسي نو درس به ولا ورکوي ښه چې کوم یو ته لاس وررسي نو غرب به ولا ورکوي ښه ټیک ښه حتی تردی پوری اذا جاؤوها کلچ راشی دی جہنم سخاب نفتحت ابوابوها کلو بکلیش دروازی دی پدق وقت کی خوا نفاد تعقیب بعل وصل دا پارا دا دروازی دا جہنم ببندی چی دی جہنم اغا گرمی پا دی جہنم کی بندی خوا نو چې دی څنګه را مخامخ شي د جهنم دا دروازې بسی خصحت په دی ولاړي نو بیا به ورته الله تعالی کولاو کی نو علما ذکر کوي کنه وای دا دروازې مخ ته ودریدل او دا دروازې نه کولاویدل د دې سره د انسان اگر رسوایی او ذلت ښکارا کیږي ښا ٹھیک شو جی نو دی به د جهنم د دې دروازې مخ ته خولاری خب ذلیل شي دا غینه بعد ورته د جهنم دروازه کولاو شي نو چې ورته وردن نشي کنه نو بس بیا با یو نوې تماشې ښه حجی وقالا وبویلهم دیتا خزنتها اغسو
اداروغا د دق جهنم چې مالک ته. الم یاتکم آیا نورا غل تاسو ته رسول پیغمبران منکم تاسو نه یتلون علیکم دا چلوستل پتا سو باندې آیات ربکم آیاتون در رب تاسو وینذرونکم دا چې رولې تاسو لرا لقاء یومکم هذا د ملاقات تورد چې دادي قالون او ویدا کافران بلا ولنا ولكن حقت لیکن ثابت شوا کلمت العذاب خبر د عذاب علی الکافرین پو کافرانو باندې قیلان او ویل شری تو ادخلوا داخل شي تاسو ابواب جهنم دروازو د جهنم تاب خالدین فیها همیشه شیدون کی پدې کی پبیسا پس ډیر بد مثوى المتکبرین ټکانه د متکبرینو وسیق الذین روان بکړی شي په اعزاز او په اکرام سره هغه خلق نتقوا چې یریدون کی ربهم د خپل ربنا الى الجنه جنت تعظم را ډلی ډلی ځکه سره د جنتیانو کی د مرتبه په لحاظ سره به د خلقو درجې وي خو چې دی روانۍ که نو یو لوی اعزاز او یو لوی اکرام به یو لوی پروتوکول سره به یو لوی اکرام به خجی حتی تردی پوری اذا جاؤوها کله چې راشي دی جنت تاب وفتحت ابوابها کلاو بوي دروازې د جنت دیتا د دې دراتلو نمخ کې به دا دروازې ورته کلاو وي نو علما ذکر کوي وای دا اعزاز او شرافت وي دا استقبالیه چې دراتلو نمخ کې ورته دروازې دواړه کولاو وي او فرشتي چې کم دی دا به ورته په استقبال کې ولاړې فرشتي به په استقبال کې خجیر وفتحت ابوابها کلاو بی دروازې د دې جنت د دې دراتونه وړاندې وقال او بوی لهم دیتا خزنتها اغداروغا د دې جنت چې رضوان دی سلام علیکم سلامت دی پتا سو باندې عما تکرهونه چې کوم شی تاسو دی خوخه دا غینه محفوظ ای طیبتم سدی اسطهرتم بالایمان چې خپل ځانم پاک کړی د په ایمان سره نو فادخلوها داخل شي تاسو د جنت تا خالدین همیشه اوسیدونکي وقالوا نوای بدی الحمدلله الذي تمام تعریفنا الله تعالی هغه ذات لره دی صدقنا چې اختیار کړی د موږ سره وعده خپل واورثنا الارض وراثت سره راکړی د موږ ته د ځمکه د جنت نتبوؤ چې ټکانه حاصلو من الجنت بجنت کې حيث نشاء کوم ځای کې چې غواړو منگا پنعما پس دیر غوره دی اجر العاملین اجر دا عمل کون کچی سدی جنت تخاب وتر الملائکت آمینی بت فرشتو لراب حاصل دا صورت وتر الملائکت آمینی بت فرشتو لراب حافینا چی حاتب کون کی من حول العرشی چار چا پیر دا عرشنا یسبحون پاکی بیانی بحمد ربهم سرد حمد رب دینا وقضی بینهم پیشل وکلچ پما بین دی مخلوقاتو کی بالحق پعدل و پینصاب سراب وقیل وبویلشی الحمدللہ تمام تعریفنا اللہ تعالی ردی رب العالمین چی رب دا طول مخلوقاتو دنو حاصل دا صورت شلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمن د ټولو دانا استقبولک الله من ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه راکا الله زمون گناهونه معاف کا الله زمون غلطیانې کوتاهیانې تقصیرات په ټولو د عفو قلم راخ کا الله مونږ ته هدایت وکا الله د حضور علیه السلام ټول امت ته هدایت وکا الله تعالی مونږ په دنیا کې د رسوا کېدو د ذلیل کېدو او د خوارېدو نه وساته الله مونږ په آخرت کې الله په آخرت کې هم د ذلیل کېدو د خوارېدو او د رسوا کېدو نه الله زمونږ حفاظت وکا الله مونږ ته په دنیا کې هم خوشحالي راکا الله مونږ ته په آخرت کې خوشحالی راکا الله په دنیا کې مونږ ته د نیک عمل توفیق راکا الله په آخرت کې مونږ ته د دغه کې نیک عمل جزا راکا الله مونږ ته خپل معرفت او خپل محبت را نصیب کا الله مونږ د امتحانونو د وباګانو بلاګانو د آفات او بلیاتو د شرورونو الله زمونږ حفاظت وکا الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نړکې کا الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله د امت مسلمه څومره مسلمانان بیماران دي کورونو کې دي او که اسپیټالونو کې دي د خپل خولې لاړې ورله دارو کا الله څومره مسلمانان به اولاد دي اولاد وته ورکا الله د چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد وته ورکا الله څومره مسلمانان به روزګار دي ټول تخکلی د عزت روزګارونه ورکا
الله څومره مسلمانان پریشان حالي دي د ټولو پریشانۍ ختمه کا مشکلات ولا حل کا د مسلمانانو ټول قرضې د غیب نه ادا کا الله د مسلمانانو ټول ضرورتونه د خپل غیب خزانو نه پورا کا الله د امت مسلمه د ټول مسافر حفاظت وکا الله مونږ ټول ته د حرمین شریفینو قبول شوی حاضری بیا بیا نصیب کا الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنو کا الله کم مسلمانان چې د اعتکاف کولو ارادي دي نن به اعتکاف تکینی الله ټول ته صحتنا عافیتنا او استقامت ور نصیب کا الہ العالمین د عبادت د اعتکاف د عبادت نه په احسن طریقې سره ادا کا الله تعالی د ليله القدر په تلاش کې اعتکافونه کوي الله په ليله القدر کې ورته د قیام او د عبادت توفیق ورکا الله مونږ ټول په ليله القدر کې د عبادت کوونکو نه اولیکا الله زمونږ د ټول الله مونږ ټول محروم کوا الله مونږ د محرومین نه ملیکا الله تعالی مونږ د اخذین نه اولیکا الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معاملو کا الہ العالمین ما ته چا د دعا ویلې دي یا زما د ملګرو ته ویلې دي الله د ټول جایز دعاګانې قبول کا الله د ټول جایز تمناګانې پورا کا الله د ټول جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله تعالی موږ سره په دې مجلس کې ناس ملګری یا بهر اوریدون کې چې څومره دي الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله ټول خوشاله کا د دنیا او د آخرت عزتونه کامیابی ورته نصیب کا الله زموږ د دوره تفسیر په خیر او عافیت سره په تکمیل تو رسول کا الله موږ ټول ته صحت عافیت او استقامت را نصیب کا الله زموږ د ټول جولې د خیر نه ډکه کا زموږ په زړونو کې خپل یره پیدا کا الله زموږ د ټول د دعاګانې قبول کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين مثال خان دې پروکسیار نظر پمنډه یو بوتل پټرول لګ روانه وعلیکم السلام دا باندې پوهیږي